سو وخت کې به چې مونږ عموما داسې کتل نو مونږ به وایو چې یاره که د پاکستان د ملک دشمن نمبر 1 ملک چې دی نو هغه به انډیا به وګڼلې کېده، بیا اسرائیل به پکې هم راغی. څه ټایم کې خلکو به وایي چې یاره اسرائیل زموږ دشمن ملک دی. اوس په موجوده ټایم کې چې دا کم حالات روان دي نو مونږ ته داسې ښکاري چې په موجوده ټایم کې زموږ یو غټ دشمن ملک چې دی نو هغه افغانستان هم دی. بدقسمتي ده چې دا ملک زموږ ګاونډي هم دی، لکه یو زموږ انډیا ګاونډي دی. ګاوند مطلب دا دی چې زموږ سره پوله ده، او بل طرف ته افغانستان دی، ایران هم دی. خو په دې دوو ملکونو سره خو زموږ تعلقات مونږ ته داسې په ظاهره ښکاري چې دا په راروان وختونو کې دا هم سمېدو طرف ته نه ځي. د هغې وجه دا ده چې داسې اقدامات نور را روان دي. لکه پرون د افغانستان حوالې سره یو خبر ماته میلاو شو، او هغه دا کوم نوی نه دی، خو د کوم ځای نه چې میلاویږي او د کوم ځای نه چې په هغې باندې ډېر زور ورکولی کېږي نو مونږ ته دغه اندازه لګي. خبر دا و چې د افغانستان د یوې هم تعلیمي ادارې نه حاصله کړې شوي یا ترلاسه کړې شوي کومه ډیګري چې کومه ده دا به د پاکستان په یوه سرکاري یا په نجي اداره کې د قابلیت په توګه باندې یا د ډیګرۍ په نظر به دې ته نه کتلی کېږي. دویمه خبر په دغې خبر کې دا و چې د افغانستان نه حاصله کړې شوي یا ترلاسه کړې شوي ډیګري چې کومه ده نو هغه به په پاکستان کې به په دې باندې هیڅ قسمه ملازمت نه میلاویږي، نوکري به پې نه میلاویږي، هغه که سرکاري وي او که نجي وي. او دریم خبر په دې کې دا دی چې د افغانستان د کومې تعلیمي ادارې نه حاصله کړې شوي ډیګري به HEC هم نه قبلوي. یعنې دلته کې چې کوم هایر ایجوکیشن کمیشن دی، کوم چې د نورو ملکونو نه ډیګریانې خلک وکړي نو د هغې سره بیا د HEC یو ټیسټ پاس کوي دلته. نو وایي چې دغه به HEC به د دغه کسانو نه ټیسټ هم نه اخلي. په دې کې اوس یو خبره بله دا ده چې دا څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د کوم ځای نه راځي دغه معلومات او د کوم ځای نه پې ډېر زور ورکولی کېږي نو بیا د دې په نتیجه کې د فیډرل ایجوکیشن اینډ پروفیشنل ټریننګ وزارت چې کوم دی د دې باقاعده یو خط لیکلی دی، د دې د سیکټري یو خط لیکلی دی او هغه یې HEC چیرمین ته لیکلی دی. په هغې کې ورته دا ویلي دي همدغه خبرې چې د افغانستان نه به د نن نه بعد چې کومه ډیګري راځي نو هغه به د ډیګرۍ په توګه نه